ويستفتونك او دوی اجازت غواړي لتانه پاک حبیبا فی النساء د یتیمانانو جنکو د خزو په حق لباندې د سوره نساء په اول کې الله پاک جل جلاله په تاکید سره فرمایلی دي چې تاسو د یتیمانانو حق ادا کوئ او کوم جنې چې یتیمه پاتې شي او د هغه ولی پرس کده تر زوی وي او دا د تر زوی په نکاح باندې اخلي جنې یتیمه شوله او د جنې د تر زوی دا غواړي چې زه د خپل تر د لور په نکاح باندې والم نو دې چې دا خپل د تر لور په نکاح باندې اخلي نو کو دې په دې خبره باندې پوهیږي چې زه به د دې حق ادا نکړې شم نو په خپل د ورسره نکاح او نکړي شي دا حکم لومبي سوره نساء په اول کې کوم دې تیر شوی چې کو دې د دې خبرې نه یریږي چې زه به د تر د لور حقوق ادا نکړې شم ځکه دا یتیمه ده او مخکې به خلکو داسې کول چې کومه جنې به یتیمه شوله نو هغه به د تر زوی یا خپل چې کوم ولی به و هغه به په خپل نکاح په نکاح باندې واغستل د دې دپاره چې د هغې مهر به په خپله په صحیح طریقې سره ورنکو کم به وله ورکو یا به وله اډ ورنکو یا به چې کوم دی میراث لغلو نو ډومبي حکم دا راغی چې تاسو د خپلو د تر د لونو سره نکاح کو چېرې تاسو د هغې حقوق نشئ ادا کولی نو په خپله ورسره نکاح مه کوئ بلکې د تر د زوی دی بل چا ته په نکاح کې نو دی به ولی شي او دی به د هغې د هر څه ذمه دار وي د بل نه به ورله مهر هم پوره واخلي او دی به د هغې د ښې او د بدې تپوس هم کوي نو دا حکم په شروع کې نازل شو خو بعضې وختونو کې چې کوم دی خلکو ته وروستو دا خبره معلومه شوله چې په بعضې صورتونو کې د دغې یتیمانانو د جینکو دپاره د تر کورونه بهتر وي وروستو ته دا خبره معلومه شوله خلکو ته چې بعضې ځایونو کې په پردو کې بیا ورکړه نو هغې به له خیال نه ساتو نو په بعضې وختونو کې او په بعضې ځایونو کې د تر کورونه د دغې جینکو دپاره بهتر وو ځکه په ترونو کې هم خوابه دي خو بیا هم خپله وینه وي نو په دې خپله رویره باندې د خپلې تر په دې لور باندې خفه کېږي نو بعضې ځایونو کې د تر کورونه ډېر مناسب وو نو خلک رالل نبی علیه الصلاة والسلام ته او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې عرض وکړو چې د الله پیغمبره تاسو مونږ ته اجازت راکړئ چې مونږ د خپل تر د لونو سره په خپله باندې نکاح وکړو نو دا آیاتونه چې کوم دی الله پاک جل جلاله نازل کړل او هغې دا خبره وکړله چې مونږ د خپل تر د لونو سره نکاحونه وکړو نو مونږ به ډېر په اعلی طریقې سره خیال ساتو نو د دې وجې نه نبی علیه السلام دی وی چې مونږ له چې کوم دی اجازت راکړه چې مونږ په خپله د خپلو تر د لونو سره چې کوم دی نکاح کړو نو الله دا آیات چې کوم دی نازل کړو او اجازت میلاو شو چې د تر د لور چېرته یتیمه وي او هغې سره چې کوم دی د هغې د حقوقو خیال یو سړی ساتلی شي نو دی دې ورسره نکاح وکړي او مخکې چې کومه منع راغلی وه چې د خپلو یتیمانانو جینکو سره نکاح مه کوئ نو خاص په دې صورت کې چې کله د تر زوی د تر د لور حق نشي ادا کولی نو په هغه صورت کې سره بیا نکاح نه کوي په دغه خاص صورت کې او چې نه حق ادا کولی شي نو دې ورسره بیا د تر د لور سره چې کوم دی نکاح دې چې کوم دی کولی شي عام طور د عربو د خلکو دا قانون وو چې هغې به هغه چاله په میراث کې حصه ورکوله چې کوم سړی به جنګېدلی شو ده به د دشمن سره مقابله کولی شو نو هغه له به په میراث کې حصه ورکوله د هغې نه علاوه وړو دپاره په میراث کې به حصه نه ورکوله عربو جینکو دپاره به میراث کې حصه نه ورکوله یتیمانانو دپاره به په جهاد کې په میراث کې حصه چې کوم دی دا نه ورکوله نو د یتیمانانو حق به چې کوم دی خوړو نو لومبي به دا کول چې کمې جینکۍ به وي کمې ښځې به وي هغې له به سره حصه نه ورکوله خو چې کوم الکان به او هغې به د جنګ قابل نو هغې له به چې کوم دی حصه نه ورکوله نو الله پاک جل جلاله لومبي د سوره نساء په اول کې چې کوم دی حکم فرمایلی دی چې تاسو د یتیمانانو سره ښکلی سلوک وکوئ او دې آیاتونو کې هم الله پاک جل جلاله د یتیمانانو جینکو د مهر د هغې په باره کې چې کوم دی د آیاتونه دي او دې کې د هغې ترغیب دی چې هغې له پوره مهر ورکوئ او د دغې یتیمانانو خیال ساتئ بعضې روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام کله د میراث حکم واورو نو د عربو سرداران رالل او نبی علیه الصلاة والسلام د وی چې د الله پیغمبره مونږ اوریدلی دي چې تاسو په میراث کې جینکو له هم حصه ورکوئ یتیمانانو له هم حصه ورکوئ وړو له هم حصه ورکوئ نبی علیه السلام ورته وفرمیل بالکل د الله پاک حکم دی چې تاسو ماشومانانو له هم حصه ورکوئ جینکو له هم حصه ورکوئ
او دغه رنګي وړولا چې کوم د میراث قابل وي نو هغې له چې کوم دی حصه ورکوئ ځکه د الله پاک جل جلاله حکم د واجب الاتباع دی د دې اتباع واجبه ده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نبی علیہ السلام فرمایي چې د مخلوق د الله په مقابله کې به د مخلوق چې کوم دی خیال نشي ساتلی دغه اطاعت به نشي کولی لا طاعة لمخلوق د اس اطاعت نشي کېدلی د مخلوق فی معصیة الخالق نو د الله په مقابله کې به یو طرف ته الله وی دا کوي او خلق وی دا څه کوي نو د خلکو خبره به نشي منلی بلکې د الله خبره به منلی شي الله وی خپل لونو لا خپل خویندو له عیسی ورکوي او پښتانه وی زمونږ دا عادت نه دی مونږ نه ورکو او رواج ته هم نشي کتلی رواج دا چې خلک لور خورلی سنه ورکی پښتنو کې نو رواج ته به نه ګورئ بلکې د الله حکم ته به ګورئ ځکه د الله حکم دا واجب الاتباع دی نو دې آیاتونو کې د الله پاک جل جلاله د یتیمانانو د هغې حقوق چې کوم دی بیاني او نبی علیه السلام دغه سردارانو ته ووایي چې الله پاک حکم کړی دی چې بالکل یتیمانانو نه به هم حصه ورکولی کېږي ماشومانانو نه به هم چې کوم د میراث حقدار دي او الله کوم د میراث حقدار ګرځولی دي نو هغې له به چې کوم دی حصه ورکولی شي او دې کې دې آیات طرف ته اشاره ده مخې ته تېر شوی دی چې ومن احسن دینا ممن اسلم څوک دې زیات ښایسته د دین په اعتبار سره یعنې د چا دین ښایسته دی ممن د هغه چا نه اسلم چې هغه وسپاري وجهه خپل ځان لله خاص الله ته د هغه چا نه د چا دین ښایسته دی د دې مصداق صحابه کرام دي چې هغې د چا طرف ته چې کوم دی توجه نه ده کړې د الله حکم چې کوم دی پوره کړی دی نو که یو سړی صرف د الله رب العزت حکم په باره کې د چا ملامتیا نه کوي او د چا خیال نه ساتي نو هغه د یتیمانانو جینکو سره نکاح وکړي هغه کولی شي